مجنون او د لیلا قصه مو اورېدلې ده نو د مجنون به د لیلا د کوڅو دیوالونه ښکلول لقد امر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار د لیلا د کوڅو دیوالونه به ښکلول په دیوالونو عاشق نیم خو چې دې کې دننه څوک دي په هغې عاشق یم ډېره مینه یې وه زړه زیاته او دا مجنون ګوره ډېر خشته او قیس یې نه وه او لیلا تکه توره وه نو پلار ورته وایي خدای دې بې خوبه ځان ته دې کتلي څومره ښکلې خشته او هغه هم تکه توره ده بابا زما په سترګو دې ورته نه دي کتلې که نه چشمې دې خړې دي که نه چشمې خو نه وې هغه زمانه کې هسې مه وې زما په سترګو دې نه دي کتل بس عاشق نو راغې او د لیلا د کور سره خوا کې یو ځنګل و نو په هغې کې غریب پرېوت دیره شو چې زه د لیلا که په لاره ځي او چې ته زما پې نظر ولګېده دا شوق چې راغې لیلا ته چې وي هغه پاګل خو راغلی دی او دغه ځنګل کې پروت دی وایي دی خوري څه دغه نارنور دی څه خوري لیلا یو جام پیولشل یو ویز دی لی ورکړل وایي دا والا یوس هلکه دا چتری دی خوا په ځان دې نیولې دا ترې چتری دی په ما شک دی که او چتری په ځان نیولې ده دې ته عاشق وایي جزاک الله ماشاءالله دې ته مینه او جذبه وایي حاصل دا دی رونو چې هغه لیلا جام پیولشل وینځ یې ورکړي دا ولې یوس چې پی ولې یوړل وایي دا لیلا راکړي تاریخ خو دومره لیکي چې پی وسکل هسې زه رضانه ویمه چې دا پی به د دې خور تېرېدل شي ځکه د لیلا مبارکې ګوتې پکې لګېدلې دي لیلا په خپل لاس د شلې دي نو خو د لیلا د کوڅو خاورې ښکلی دیوال ښکلی نو چې څومره چورلکونه به یې دی پیو ته والي بیا اوس کل اوس چې ته یو بل سړي د پیو اورېدل چې معامله خو د پیو ده هغه راغې او د دې ځنګل تې نږدې طرف ته په دې ور خواته پرېوت اوس سبا چې وینځې پې یوړل دا دویم نمبر ده دا مجازي مجنون ورته وایي څه کې وی دا مجنون لپی وړم لیلا راکړي وی زه مجنون یم که په لیلا خو زه عاشق یم وی زه سوچ وکړه چې زه به هلته لرې وړم دله یې ورکړه دوست که څو ورځې پی وړل د بس کله هغه حقیقي مجنون عاشق پاتې شو لیلا یو ځل دې وینځې ته وی وی ته دا مجنون له خود پی دې یوړل ویسکل تورې که ګورو چې دا حقیقي مجنون دی او که داسې مجازي دی وی نن دا جام ولې یوسه چې لیلا وینه غواړي پته به اوس ولګي هلکه خبره خو همدغه ده ما ته یو سړی وایي یاره ته مې ډېر خوښ یې تا سره مې ډېره مینه ده نو ته مې یو کار وکړه دا موټر دې راوباسه چې اعتماده پورې لاړ شو عجیب پنچر دی ماړه څه چل وکړه پنچر به واچو تیل هم پکې نه هلکه تیل به پکې څه چل وکړو که نه شاکبزر یې خراب یې زته کې ورسره دا په ما شک دی که هلکه ورشه که نه ته مې ډېر خوښ یې ښه ورشه که نه یو پیالې چای پخه کړه خو ښه مزېداره توره چای د بشیرجان خبره پینټاس چای پخه کړه ویجی پی نشته خدای پی نشته نه زه به یې پیو به وستو ویجی ګیس نشته که دې ته عاشق وایي عاشق ډاړی یې ورته وایي دا څنګه عاشق دی عاشق دې ته وایي چې وایم ورشه ما له پیالې پی راوړه خو ګورې څنګه پی راوړه چې صدریاب مارکني ګورې ښه مزېدار اله ټینګه وي چې بلکل لاړ شي او ښه خشته چای پخه کړي داسې چای پخه کړي چې په پیو کې دودبتي جوړه کړي د ده مینه ده اوس محبت دی نو هغه چې وي وینه غواړي چې ورغې اوس هغه چې کوم دی خوا ولاړ دی چې پی ټول عمر وڅښل وی پی دې راوړل وی نه نن خو پی نشته لیلا وینه غواړي پی راوړه خېټه خوږېږي خوږېږه وی نن وګوره جام تش دی لیلا نن وینه غواړي وی درته ویم چې پی راوړه وږېږم ورته وی خدای بې خو باسه پی نشته نن وینه غواړي ورته وی که پی دې راوړي پی والا مجنون زیم او که وینه غواړي نو وینې والا پاګل شاته ناست دی هلته ورشي چې هغه له ورغې هغې خوار خو په لومبی ورځ پیس کړي بیا خو یې نوس کړې وی لیلا وینه غواړي وی د کومن ده یقین کوه غنه یا هر څه چې کې راواغېشتل یا اخیستل یو اندام به یې سورې کو او وینه به یې را ایستله دې په کار ده که د دې ته
عشق وي، دې ته مینه وي، دې ته محبت ویلی کېږي. او په خدای قسم کې دا صحابه وکړي. د احد په جنگ کې ګوره حضرت طلحه په دې لاس ته حضور پاک نه غشي تنبول څوارلس ځایه لاس ولګېد او شل شو لاسی. حضرت ابو طلحه به په خپله سینه غشي را تنبول د حضور پاک صاحب ما شاته ودرېږه هسې نه ونه لګي. دا کړي صحابه ځانونه قربان کړي دي په خدای قسم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی په بدر کې کافرانو کې ولاړ ګوره ښه او دی پیغمبر ملګری دی زوی بیا مسلمان شو. دا زوی ورته څه وایي وایي بابا په بدر کې مې تورې لاندې راغلې دوړي مې پته نه لګي وایي چې وهلې مې ومې کتل ته وې زر مې دنه توره اوچته کړه یاره که مې لیدې نه وې سر به دې له والې خو دې بچې که زما د تورې لاندې راغلې وې که نه او ما لیدلی وې نو سر به د غسل ته پروت و. دې ته مینه وه. موږ څه مینه ده